کورمي ضلع کې څلورم مۍ باندې یوه بده او دردناکه پیښه شوې وه چې پکې هلکه کې رڼا ورکوونکي او ماشومانو ته قلم کتاب ورکوونکي یعنې استادان شهیدان شوي وو. دغه بده پیښه اپر کورمي تری منګل های سکول کې په څلورم مۍ کال 2023 کې شوې وه. د قلم او کتاب شهدا په یاد کې او د هغوی قاتلان گرفتار نه کولو خلاف د اپر کورمي سکولونو طالب علمانو استادانو یوه احتجاجي ریلي ویستلې وه چې پکې د قاتلانو گرفتارۍ وړومبۍ مطالبه وه. لکه 4 مئی 2023 کې ګورنمنټ های سکول تری منګل کې کوم واقعات وشول یقینا داسې تاریخ یا نه دي شوي ځکه څه استاد یو روحاني مور پلار دی دومره بېدردۍ سره قتل شوی او موږ نن چې کوم احتجاج وکړلو دا د هغه مظلومیت احتجاج و څه اوسه پورې هغه قاتلین ګرفتار نه دي شوي او 2023 سے لیکر 2025 تک هغه قاتلین ګرفتار نه دي شوي. ګورنمنټ زموږ څخه کومې وعدې شوي وي چې د شهداو نامې چې کومې دي هغه به موږ سکولو باندې کوو هغه نامې اوسه پورې نه دي ختلې شوي. موږ صرف بس انداز به مطالبې وي چې هغه د فوري قاتلین ګرفتار شي او هغوی چې کومې نامې دي هغه د سکولو باندې فخري دا کام کتاب په استاد څومره میان دی استاد په وینو سورخاني کتاب په وینو سور دوه کاله مخکې تری منګل سکول کې کوم بې ګناه اساتذه کرام شهید کړل شول. اوسه پورې ډېر افسوس سره وینا کېږي چې هغوی قاتلینو ته هیڅ قسم ته سزا نشوه میلاو نه چې ته پارلیمنټ ایکشن واخیستو نه چې ته صدر وزیر اعظم ایکشن واخیستو. ډېر افسوس سره وینا کېږي چې دې سلسلې کې هر یوه اداره خاموشه شوه هر یو فرد خاموش شو. وی مو مظلومو اساتذه هغه بچي اوسه پورې ترسیږي هغوی انصاف ته منتظر دي هغوی ته انصاف نه میلویږي. احتجاجي ریلی ته استادانو او طالب علمانو تقریرونه او خطابونه وکړل او حکومت نه د قاتلانو گرفتارۍ کلکه مطالبه وکړه. هغوی دا غوښتنه هم وکړه چې د تری منګل های سکول ته د شهیدانو استادانو نومونه ورکړي شي ولې چې دا سکول د شهیدانو یو یادګار جوړ کړي شي. یاد دی چې حکومت طرف نه د استادانو کورنۍ ته د شهیدانو پیکیج او نور سہولیات هم ورکړي شوي دي خو تر اوسه پورې د هغوی قاتلان نه دي گرفتار کړي شوي.